الرحمن الرحیم د ډیره اسماعیل خان د ځمکې نه زه وسیم مسعود تاسو ټولو ته السلام علیکم ناظرین دلته مونږ موجود یو د سیلاب زدگان د پاره د قبایل عوامي پارټي بانی رهنما اعظم خان مسعود په خپله خرڅه باندې د 20 लाख روپے امدادي پیکیج اعلان کړی و دا امدادي پیکیج په ټانګ ډیره اسماعیل خان او جنوبي وزیرستان شي چې دا کم سیلاب زدگان دي د بارانونو او د سیلاب نه متاثر شوي دي دغه خلکو د پاره د راشن بندوبست بس شوی و دغه کې فی فیملی 10,000 روپے پیکیج اعلان شوی و او دا وخت په ډیره اسماعیل خان کې دلته تقسیمیږي په دا حواله سره دلته چې دا کم متاثرین دي دغه تاثرات باخلو او ورسره د قبایل عوامي پارټي بانی رهنما چې دا سخاوت کړی دی بسم الله الرحمن الرحیم د قبایل عوامي پارټي رهنما چې کم اعظم خان مسعود د خپل ذاتی خرچې په حق باندې دا خپل طرف نه دي متاثرینو ته کړو دا پیکیج د 200 کورونو یعنی 200 فیملی د پاره داغه کم بجټ هغه 10,000 خو هغه بیا ور سره مزید نور ایټم ایډز کړل دا یو کم کارټن ته سخکاري د کې تقریبا 15 ایټم موجود دي ور سره د وړو تورړه تقریبا 15,000 روپے فی فیملی ته دا یو پیکیج منظور شوی دی نو دا خپل ذاتی خرچه باندې نه چانه ډونیشن غسته نه چانه چاندا کړی دا خپل ذاتی مالیت استعمال کړی دا جی 200 خاندان د پاره دی او جی دا مالیت به څومره وي دا راوند اباوت تقریبا فګر دا ایگزیکټلی موږ ته معلوم نه خو 30 लाख 25 लाख د ترمنځ دا راځي چونکه د پیکیج حواله سره نورې مشرونه خبره وکړه د اعظم خان د قبایل عوامي پارټي طرف نه چې کوم پیکیج اناونسمنت وشو په دې نه بعد میج وزیرستان یوت فورم ته یو ټاسک ملاو شه دغه پارټي طرفه چې دا شای اصل مستحقین ته ورسیږي نو فرست فیز چې میج دا وکړه چې د مختلفې چې کوم لوکل ارګنایزیشن دی دغه پتاون سره خپل میج یو ټیم واستیو یو سروې وکړه او په سروې په ریزلټ شه میج ته فیملیز موست ډیزروینګ فیملیز چې میج انیشل بیسز باندې د امداد کولای شي هغه ډیټا میج کلیکټ کړه او د قبایل عوامي پارټي او د اعظم خان په تعاون سره لګبګ 200 فیملیز ته نن فوډ پیکیجز ملاویږي بسم الله الرحمن الرحیم پټول نه اول وسیم بھائی توس د میډیا ولا می ډیر مشکوري چې میشتم ټیم ورکو او ډی خان ته د ټاګ نړی خان ته میشتر وغلی دا نن چې کیم ډیسټریبیوشن شری دی په ډی خان شه یقینا چې اعظم بھائی کیم پروسس وکړه د علاقې د مستحق خلک د پورا دا الریډي په داسه ارګنایز ټچ کړل ارګنایز ته و چې توسه داس وکړي په علاقې شه چې د میش پټانګ ډی خان شه کیم خلک دی سیلابه ولای دی سیلاب پر غلای دی نو اغه میج روسرا د میج ملګری د میج د الکاوچا خړ یوت ځوانون او داس هم د میج نور ارګنایزیشن چې کیم د دغه یو داسه ټاسک ور کړایو په موافقه د ډیټا رو اکټا کړی دو او د خدای په فضل سره چې د کیم وس موجوده د یو فیملی کیم پیکج دی ان شاء الله د مستحق خال ته هراسي او ټول تقریبا 50% خداتا زیر شوی هندي ډی خان ولا او په دنه بعد میش بلکې رفتار د ټاک سیټ دی نو ان شاء الله چې میش ور کړای دی بقاعده د میش سره 10 ملګری چې ارګنایز چارې کړې دي دا ډیټا داسې خلک روټولا کړی دو چې سیلاب خو ډیر خلک ولای دی په داسې غریب هرودري امیر هرودري خو داسې میش فلال 8 خلک ټچ کړای دی چې کیم د غیشي حقدار دی او هغه ډیټا میش روټا کړی دی بسم الله الرحمن الرحیم وسیم بھائی اول خو تو ډیره مننه کوي په هر دوی شي تو د میج مرسته کړي د وزیرستان اوس د وچت کړي دی وزیرستان اوس د ټوله نړۍ تر رسولای دی هغه نه بعد د پیکیج مش کوم کړي دی د 200 فیملی د پورا فی فیملی 10,000 ټوټل د 20 लाख روپے پیکیج وو په دا کې لکه پوشاک ته یو خوراکي سامان دی د استعمال سامان دی لکه د واټر سیټ تی پکښه نور سامان دی او دونه دو پکښه چې کوم میجا عام ضرورت دی هر چا د مستحق خلک د رسیدې د پوره مدري څلورې زمخشه میج د ساوث وزیرستان سره تعلق لارین کې چې کوم اکټیو وډ کې دي په دا سیلاب زدگان شي هغه شانه بشانه لړاوی شي د چورو جن لاګیا دي پاک وزیرستان یوت فورم فرنٹ لاین کردار ادا کولی ورسره وچا خوړه یوت ارګنایزیشن دی وچا خوړه ویلفیر کمیټي دو ورسره قذافی مسعود دی دا سه نور د میجا وډه ارګنایزیشن او فاونډیشن دی دغه خلک سره چې کله مرابطه وکړه چې یاره میج د پورا د مستحقین ډیټا کولیکټ کوي چې میجا در درې می مشته تکلیف نه وي نو الحمدلله اغه لګیا دی اغه ډیټا ها کولیکټ کړی دو د هر سړی کور ورته معلوم دی د اغه نایسی نمبر هو خلی دی اغه نمبر او خلی د اغه نوم یو کاستا ورکاوی او پداکش د میج سره نوشاد کې خیل چې د میجا د پارټي سره ها تعلق لري پټول نازیوت ذهن چې تکلیف د گئی زرا صد کړی دی چې د چرشمیش ویلوړی د کور د حجراتو
دای لګیا دی. نو زه امید کوم چې د میجه دغه کیم ځوانون دی هغه کا نوشاد دی، عارف دی او نور عالم دی ورسره نور د وچ خړې یوت ولا وړ کې دی. دوی د باندې د مو اعتماد دی چې دوی د داسې سړی په دا ډېر ټک شنوي لیکلی چې هغه غیر مستحق وي. ان شاء الله دا شای ټول مستحقین ته رسیږي. نه وسیم بھائی حقیقت خبره ده چې میجه د پارټۍ لیول ها دوا کوله کیږي چې میجه بنیاد یشتای تر وسه پر خو د میجه د پارټۍ ها چې څه خرچه کیږي یا زکه وي عبدالرزاق افریدی کوي نور کسان مرګری نه میجه خرچه نه دوه خوستي. البته چې په یوال یار د خپل درې می داوډ کې یوت ولا د نور خپل د جيبه خرچه کوي خو د پارټۍ بوجم په نه دی اچولای. خو دا ویس چې کیم د میجه د صوت وزیرستان د خلک د پورا دغه سیلاب زدگان چې کیم پیکیج و دا الحمدلله مت خپل ژوند طرفه کړی دی. مونږ د ورور سره په مشوره کړی دونه د بل سره چې د مو په زړه کې خدای رو واستل نو بس بیا مې ورته ویل چې 20 لک روپۍ سیلاب زدگان ته ورکوم. جی ناظرین تاسو وکتل دا وخت د قبایل عوامي پارټي بانی رهنما اعظم خان په خپل ذاتی خرڅه باندې 20 سے 25 लाख روپۍ باندې د جنوبي وزیرستان آباد خلکو د پاره چې د سیلاب زدگان کې مسلې ورته جوړه شوې وي کورونا اډانګ نور تکلیفات سره مخامخ شوي وو. دغه خلکو لپاره 200 فیملیز ډیټا کلیکټ شوې ده چې په دا کې مختلف چې کم سماجی پارټي وي سماجی تنظیمونه وو دغه دا ډیټا کلیکټ کړي ده او په دا وخت په ډیر اسماعیل خان کې پټانګ کې او په جنوبي وزیرستان کې په مختلف ځایونو کې په انتهایی شفاف طریقه باندې دا پیکیج رسول شروع دی. وسیم مسعود، پیام خیبر،